سورة مومن سورة المومن آیت نمبر 66 دولسم رکو سری رشتم سپارہ 41 صفحہ نمبر 41 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين صدق الله العظيم سورة مومن آیت نمبر 66 دولسم رکو سری رشتم سپارہ صفحہ نمبر 41 تاسو لیاد شي پرونه آیتونو کې الله رب العزت مؤمنانو ته د توحید امر کړو چې د ټول هر څه مالک الله پاک دی نو بنده ته هم پکار دادي چې دې د چا عبادت وکي د الله تعالی اس په دې آیتونو کې نبی له صلوات و سلام ته هم حکم دی الله پیغمبر چې څنګه عام مسلمانانو ته د دې خبره حکم دی چې تاسو به د الله تعالی عبادت کوئ تاسو به د بوتانو عبادت نه کوئ او دغه شانتي حضور علیه الصلاۃ والسلام ته هم د دې خبره حکم دی چې د الله پیغمبر ته هم د دې شیزونو عبادت نه کوي بلکې عبادت بته د چا کې خاص د الله تعالی په دې کې دې ذکر دی قل دوت وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام انی نهیت بشک زمانه کړي شوی یما ان اعبد الذین اذا عبادت وکړم دا غوتی تدعون چې عبادت کوي تاسو من دون الله د الله تعالی نه ما سوا لما جاءنی البینات هر کله چې راغلی ما تخکار نقی من ربی زما درب د طرفنا و امرت او ما ته حکم شوی دی ان اسلم چې زه تابعدار شمه لرب العالمین پروردگار د عالمونو هو الذي خلقكم الله رب العزت د بنده چې دا بنده ما څنګه پیدا کړی دی نو پدېغه بنده باندې چې کوم دی مختلف مراحل راغلي پهلنې دا الله رب العزت چې کوم دی خټه پیدا کړه د خټه نه بیا د انسان نطفه پیدا شوې ده بیا دا نطفه چې کله د مور رحم ته تللی ده نو د هغې نه چې کوم دی بیا د وینې لوتره جوړه شوې ده بیا په دې لوترې نه چې کوم دی الله رب العزت غوښه جوړه کړې ده او بیا سلور میاشتې پس الله تعالی په دې کې روح اچولې ده بیا د دې نه پس الله تعالی په دې کې چې کوم دی اډوکې پیدا کړې ده په دې باندې نه میاشتې تیرې شولې اول چې کوم دی الله رب العزت خوره پیدا کا بیا د هغې نه پس الله تعالی د انسان منی نطفه پیدا کړې ده او دریم بیا الله رب العزت دا نطفه چې کله د مور رحم تلاړله د هغې نه چې کوم دی د وینې او لوتره جوړه شوې ده بیا د هغې باندې چې کوم دی غوښه راغلی بیا پکې اډوکې راغلي بیا پکې روح راغلی دی بیا ماشوم اوسي بیا په دغه ماشوم باندې هم چې کوم دی په دغه انسان باندې درې سټیج راځي نمبر 1 دا د باندې بچپن راشي بچپن زمانه وي دویم بیا د چې کوم دی ځواني وي او دریم بیا د بوډاپه وي نو الله فرمایي چې بعض خلک داسې دي چې هغه کوم د خپل وخت ته ورسیږي بوډاګان چې بیا وته مرګ راشي او بعض خلک داسې دي چې څوک کله ماشومان په بچپن کې وفات شي کله په ځوانۍ کې وفات شي دا ټول رد او بدل دا مرګ او انسان پیدا کول دا ټول د چا په لاس کې دی د الله تعالی نو په دې کې الله د غدري سټیج د انسان بیانې ولذي الله تعالی غزاد خلقکم من تراب چې پیدا کړی تاسو د خټینا قورنا ثم من نطفه بیا د نطفینا ثم من علقه بیا د وینې د ټوټینا ثم یخرجکم طفلا بیا تاسو روبا صلی الله رب العزت ماشومان ثم بیا لتبلغوا چې ورسیږي تاسو اشدکم خپل طاقت ثم لتكونوا بیا شي تاسو شيوخا بوډاګان
ومنكم اوزن لتاسنا من يتوفى تمرشي من يتوفى هغه څوک دی چې مړشي من قبل الذين روان دي ولتبلغوا اجلا مسمى او چې تاسو ورسېږئ مقرر مدته ولعلكم تعقلون او د پاره دی چې تاسو عقل نه کار واخلئ هو الذي يحيي ويميت الله غزاد ته چې ژوند دی او ژوند دی کوي او یمیت او مړ کوي فاذا قضى امرا بس هر کله چې الله رب العزت فیصلو کی د سکا فانما يقول صرف هم داوي له دعغتا كن شاف يكون واغشي الم تر الى الذين ايتان ذكتلها خلق خلقتا يجادلون في آيات الله چې جګړه کوي د الله تعالی په آیاتونو کې ان يصرفون کوم خدي اړول روان دي تاسو وګورئ اوس هم کم خلق دي او دي مسلمانان په قرآن باندې عمل نه کوي د قرآن په آیاتونو کې شک په نظر سره ګوري هغه همیشه گمراه وي نو الله چې کوم پیغمبر خدا ته وي چې کم خلق د الله تعالی په آیاتونو کې جګړه کوي نو ته دا وګوره دا بالکل الټه رواني خبره و الټه کوي او چې کم دې کله الله نه مني کله پیغمبر نه مني کله صحابه نه مني نو پیغمبر تم چې کم دې دا یو الله تعالی پہچان کوي چې کم خلق د الله تعالی په آیاتونو کې څه کوي جګړه کوي دا به الټه رواني همیشه به دا الټه رواني الذين خلق كذبوا بالكتاب دروغ وګڼلو کتاب وبما ارسلنا وهغه چې را لېږلي دي مونږه به پاره سره رسولنا خپل پیغمبران زموږ پیغمبران فسوف يعلمون ډېر ضرب دی به کوي شي الله فرمایي کوم خلکو چې قران اون منلو او کوم خلکو چې د الله تعالی پیغمبران دی اون منل د دې سزا الله ذکر کوي انتهایی سخت عذاب لري الله دې موږ تاسو د قران او مجید او د پیغمبرانو د انکار نه اوساتلی کی دا خلک چې کله الله تعالی جهنم کې اچي دا بداسي نه چې بداس ډایرکټ په جهنم کې چولی کیږي مجرم چې کوم دی مجرم تاسو وګورئ په دنیا کې مجرم لا چې کله سزا ملاويږي او دا جیل ته ځي نو د چې کوم دی پلاس کې اتکړې واچولی شي اتکړې ته د کله واچولی شي نو دا د زلالت نه خدا او الله فرمایي چې جهنميانو له وجه کوم دی درې قسمه شیزونه اچولی کیږي نمبر 1 چې کوم دی توق دا وجه کوم دی په دې مړې کې واچولی شي پټا تاسو به کتلی وي د سپیته چې کم دی پټا چول کیږي نو دا سدي ته چې کم دی توق ویل کیږي جهنمی ته چې کم دی اول به په دې مړې کې پټا واچول شي نو دا به دومره راخ کلی شي چې دا جهنمی و چې کم دی دا سر د چې کم دی دا وداسي اوچت شي دا اخوا دی خوانه نشي کتلې او دا سر به چې کم دی داسي شي او د دې داسې مثال له تاسو به کتلی وي زناور کله ناکله چې کم دی دا غوټه کلک شي نو بستر داسې نیولې وي نو پیلنې دا د جهنمی له وجه کم دی په جهنم کې دا توق واچول شي او بیا دویم د کم دی دویم سلاسل دا زنجیر ته ویل کیږي نو چې دا کله پلاس کې زنجیر واچول کی نو موږ وته سوې ودا اتکړې دا او چې کله خپې ته دا واچول کی دې ته بیا موږ سوې ودا پیړې دا نو دې جهنمی ته الله تعالی یو د کم دی په دې دوانو لاسونه کې چې کم دی زنجیرونه واچي دویم او دریم چې کم دی پخپو کې به ته بیړې واچول شي زنجیرونه دا درې قسم شیزونه چې وته کله واچول شي نو الله بیا مخکې فرمای فل حمیم نو چې یو انسان خپې اوتړلی شي او دا غلا سونه اوتړلی شي او هغه چې کم دی اخوا د خواني شي کته تاسو خپل سوچ کې دا به قدم اغستی شي نه دغه رخونه اوتړلی شو نو دا فرشته به دا سره کوي چې راي کوي نو دا برا پروزي
نو فی الحمیم د جهنم نه پهله چې کم دی جوشیله اوبه حمیم ویل کېږي جوشیله اوبه نو دا به اول په ګرم اوبو کې داسې راخ کلی شي دا چې کله په ګرم اوبو کې راخ کلی شي تاسو به کتلی وي زناور هم چې کله په مونږ په قربانۍ کې په ځمکه کې را په ځمکه باندې راکاږي هغه زخمی شي الان کې ځمکه وي ټایل وي ماربل وي خو بیا هم زخمی کېږي نو دا به په دې ګرم اوبو کې به داسې راکاږي او دې ګرم اوبو سره به د جهنمي نه به چې کم دی سرمنه او زخمونه دا به پې ولګېږي نو فی الحمیم اول به چې کم دی په ګرم اوبو کې راکاږي او بیا به چې کم دی ثم فی النار یسجرون الله فرمای چې د دې نه پس به کم دي په جهنم کې واچول شي الله دې موږ تاسو د جهنم نه ساتي نو دا درې قسمه سزاګانې دي جهنمی ته پهلنې سزا دادا چې دله په مړی کې به ول کم دي توق واچول شي چې سوته ویل کېږي پټه او دویم دا دله په دې دوانو لاسونه کې چې کم دي زنجیرونه واچول شي او چې کله پلاس کې زنجیر راشي هغه ته موږ سو یو اتکړې او دریم دا چې دغه زنجیر به ولا پخپو کې واچول شي او چې کله پخپه کې زنجیر راشي هغه ته مونږ سو یو بیړې دا درې به وته واچول شي چې کله خپې اوترلی شي لاسونه اوترلی شي دا به زینا ځکه دا تړلی شي دا فرشته چې کله راکږي دا به را پروزي چې را پروزي دا به ګرمي او به فل حمیم جوشیله او دا به کوم دی جهنم پورې په ګرمو بو کې دا سره راکږي چې دا کله جهنم پورې راخلي کیږي دا نه چمړه خواشي دا به زخمونه راشي دا به پیپونه راشي دا چې بیا کله جهنم کې واچول شي دا به انتهایی ته نورم تکلیف ملاويږي الله دې زموږ استاد اخره خاتمه بالایمان کې اذل اغلال هر کله توقونه بوي فی اعناق د دې پسټونو کې والسلاسل او زنجیرونه یسحبون دی براخ کلی شي فی الحمیم پګرمو ابو کې فی الحمیم پګرمو ابو کې حمیم چې کوم دی دوستانی تمویل کیږي کسی کی دوستی میں جوش مارنا بعض دوستانی تاسو کتلی وی اگر زیات مضبوطی وی نو هغه تم حمیم ویل کیږي کسی کی دوستی میں جوش مارنا پمړی کې پجوندی کې چې کوم دی سړی په یارانه کې دوستانه کې یوځي وی او دلته د مراد څه شي دی ګرمي جوشیدلی و فی الحمیم پګرمو ابو کې ثم فی النار بیا په اور کې وی یسجرون دی وسوسه ولي شي دا چې کله په اور کې واچول شي دینه به आवाज وشي استاسو هغه شریکان چرته دي چې تاسو به سکولو عبادت به کولو دی به ول په خپل جواب وي چې د الله نه سیوا دلته اوس هیڅ کوم نشته دي مونږ به چې د چا عبادت کولو هغه خدل ته مونږ ورکشول ای اوس مونږ نه وینو او لہذا د الله نه ما سیوا دلته هیڅ کوم نشته او زمونږ بوتان دلته مونږ په جهنم کې سو شول ورکشول او دا اوس هغه وی ثم قیل لهم بیا به ویل شي د کافرانو ته جهنميانو ته اينما کنتم تشركون چیرته دي هغه چې تاسو به شریک ول من دون الله دلنا ما سوا قالوا دا جهنميان بوای ضلوا عنا ورکشل نمنا بل لم نكن بلکې مونږه خو عبادت نه وکړې نه مونږه عبادت نه وکړې من قبل الذين روان شيئا جسشي كذلك يضل الله الكافرين دا شانت گمراه کوي الله رب العزت کافران اخر الدعوانا الحمد لله